الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه به داسې خبره تاسو ته وکړم چې زما په کور کې خدای پاک مالی یو ماشوم نوسی راکړو. هغه نوسی چې موږ له خدای راکړی د خوشحالۍ یو ډېره لویه خبره وه، خو چې زه کور ته لاړم ما خپل ماشوم ماته یې ولیده. ماشوم لږ وګوره د فرق دی. ماشوم ما وکتل چې ما څنګه وکړ، زما د پښو د لاسو نه بس دم ووتو. د هغه حالت چې ما کوم وکتل، هغه ما ماشوم بیا په څارله باندې ما ټوله ټیم ورنه کړو او ماشوم ما د دې ځای نه اوچت کړو. او هلته کې مردان کې هسپتال کې ډاکټران وو، هغوی کې یو ډاکټر وو، هغه ته ما وکړو، هغه وکتل. هغه ما ته وویل چې یاره دا خو یو ډېره غټه کیسه ده او په دې علاج دلته کې نشته، او د دې علاج چې کوم دی نو صحیح هسپتال د دې په لاهور کې دی او بل ځای کې د دې علاج نه کېږي. او ما ته د دې د علاج پته ده، ما هغه لاهور والا سره لږ وخت تېر کړی دی، نو زه په دې باندې پوهېږم. ما ویل به زه هم ډېر خوشحاله شوم. یو طرف ته زموږ غریبي وي، د بانډو خلک یو، زه د هغه ارچن د ملکن سره اوسېدونکی. په ما په هر هفته کې بوته دا ماشوم او د دې ماشوم به هغه پلستر یې وکړې، په هغې باندې به زما کم از کم اووه روپۍ خرچه، 8000 روپۍ راتله. یو خو سړی دې عمر کې وي نو د هغه مطلب دا دی چې بیا صحیح څه ذریعه معاش خو وي نه زموږ د خلکو. بیا د هغې دپاره کله څه کوه، کله ګډه خرڅوه، کله چیلۍ خرڅوه. خو اپریشن نه پس چې زه مې ورغلم نو ما ته وویل چې بلکې اپریشن کې ما ته ده وویل چې د دې نه پس زما کار په دې باندې ختم شو، ته ځان له اوس خپل د دې بل څه بندوبست وکړه. خدای پاک زه اوس د دې خپل څه بندوبست وکړم. نو ته الارج ته لاړ شه، الارج کې به تا ته دغه شي. زه ډېر ډسکرج وم، بیخي حوصله مې بایله چې یاره الارج کې به ما ته څوک څه لاس راکوي او نه زه څوک پېژنم نه مې څه تعلق شته. بهرحال زه علاج ته رالم، کاغذونه مې راواخېستل ځان سره چې رالم. قدرت ته ګوره بس تپوس مې دوه ځای وکړو، په درېیم ځل تپوس باندې به ډایرکټ دې ځای ته راورسېدم. بس چې دې ځای ته راورسېدم قدرت څه کوي چې دا ډاکټر صاحب په خپله عبید صاحب چې کوم دی چې هغه ما وکتل نو څوک په هغه ورځ باندې مریضان وو خو لږ وو. هغه دوی ما ته وویل چې هغه کاغذونه یې وکتل، ما ته ویل یاره حاجي صاحب ته دا ماشوم سبا له راوړه او موږ سره دلته کې راورسوه. سبا له ما ماشوم چې راوړو دوی ما سره کوم کوآپریشن وکړو. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې دا د یو نه لیدو خبره ده، یو داسې یو مسیحا یو قسم له ما ته خدای مې وکړه او هغې سره زه تاسو ته ووایم زما هغه اواز برګی شي د خوشحالۍ نه، ځکه چې هغوی زما د هغه ماشوم په لومبي پلستر کې هغوی پلستر چې کوم وکړو نو هغې سره د هغه ټوټل دغه چې کوم نو هغه دوباره خدای پاک واپس هغه خپې خپل ځای ته روانې شو. سره چې کوم دی نو دوی هغه کار شروع کړو. دا یو څلورم پلستر دی او په څلورم پلستر کې هغه خپل ځای ته په خپله باندې قدرت هغه خپې راوستل. اوس زه تاسو خلکو ته ټولو ته دا دغه ورکوم چې مهرباني وکړئ، که د چا په کور کې، د چا په کلي کې، د چا په ګاونډ کې، د چا په علاقه کې خدای پاک د چا په کور کې داسې ماشوم پیدا کړي، حوصله مه بایلئ، خپل محنت کوئ او هغه دلته کې تاسو کم از کم د الارج پورې ورسوئ. دلته کې ستا ټوټل پر یو پیره باندې به ستا 120 روپۍ لګي. او زه به درته دا ووایم چې راشئ نو وګورئ، چې په ژړا شئ نو وګورئ، چې یاره د خوشحالۍ نه ته ووایې چې یاره دا خدمت ډاکټران ټول کوي، خو ما کم از کم په خپل ژوند کې په دې دونه عمر ته زه راورسېدم خو ما په دې حد کې ما داسې ډاکټر نه دی لیدلی. زه به ورته صرف دا ووایم چې رب العالمین دی بچی کامیاب کی. بس خدای پاک کم انسان پیدا کړی دی، رب العالمین دی ولا ډېر ژوند ورکړي، د عزت دی ولا ورکړي، رب دې نه خفه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عبید الله دی او دلته ایز ا فزیکل تھراپسټ کلب فوډ سپیشلیسټ کلب فوډ کلینیک کې LRH MTI کې کار کوم. څنګه چې تاسو د مریض د اټینډنټ واورېده، دغه قسم موږ سره په سوونو ماشومان راځي چې هغه کوم دی نو ټریټ شوي دي، بهر ټریټ شوي دي او بیا موږ ته راغلي دي او دلته کې الحمدلله د هغې 100% صحیح علاج شوی دی. تر اوسه پورې موږ دا کلینیک چې کوم دی په 2017 اګست کې سټارټ کړو. تر اوسه پورې موږ سره د 1243 کیسز موږ سره رجسټر شوي دي چې په هغې کې 963 کیسز چې کوم دي الحمدلله هغه په صحیح طریقه باندې خپل ژوند تېروي.
د دې چې کوم علاج طریقې کار موږ دلته ورکو هغه دا دی چې په یو کې موږ پلسترې کوو، په پلستر کې موږ د خپل راټیک کوو، بیا د هغې نه بعد د دې دپاره یو خاص قسم بوټانو ضرورت وي چې هغه بوټان چې کوم دی ورته هم دلته کې فري اف کاسټ پرووایډ کېږي. د هغه پلسترو کې چې کوم د دې ټوټل دورانیه ده، د دې ټریټمنټ د دې علاج چې کوم دورانیه ده هسې دا 6 هفتې چې پلسترو کې دي، او باقي چې کوم دی تر 4 کالو پورې دا ماشوم موږ فالو کوو. چونکې دا ماشومان چې کوم دی تر 4 کالو پورې د دې ماشومانو د دې خپې دا چانسز وي چې دا واپس لاړه شي. د هغه واپس دوباره ریکرنټ کېدو نه یا دوباره د هغه معذوره کېدو نه د هغې نه د بچ کولو دپاره موږ د ماشومان په فالو اپ کې ساتو. موږ ته ولګي داسې چې د دې ماشومانو ورزش سم نه کېږي، یا د ماشومانو ته دا بوټان چې کوم ورکړي دي، یا د یو خاص قسم چې دا کوم بریسز ورکړي دي او دې کې دا ماشوم صحیح دي نه فالو کوي، نه اچوي ورته، نو دې سره ماشوم واپس کېږي. نو هغه ټایم کې بیا طریقې علاج چې کوم دی هغه مختلف وي، بیا ورته هغه چینج کوو. زمونږ د عوامو ته د پاکستان د خلکو ته مونږ ته داسې کیسز راځي چې یا د پنجاب نه راځي، د سند نه راځي، بلوچستان نه راځي، کراچۍ نه ایون مونږ ته کیسز راځي. نو داسې قسمه کیسز چې کوم هغه معذوره وي ټولو عوامو ته اپیل دی چې دلته LRHMTI کې په لیډي ریډنګ هاسپټل پېښور کې هغې ته فري اف کاسټ صرف په 120 روپۍ باندې هغې ته رجسټریشن دی، او باقي د هغې ټول علاج هغې ته فري پرووایډ کېږي د مختلف ارګنایزیشن په تعاون سره هم. نو خپل ماشومان چې ستاسو په ګاونډ کې وي، په ستاسو په علاقه کې وي، هغه LRH ته ریفر کړئ چې د هغې کوالټي ټریټمنټ ښه علاج هغه چې کوم دی نو فري اف کاسټ فی سبیل الله وشي. السلام علیکم.